أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير. سورة آل عمران دا آيات نمبر 134. فإن كذبوك کدوی ستا تکذیب کوي فقد كذب رسل من قبلك نو یقینا تکذیب کړل سوی دی د ډیرو رسولانو من قبلک استانه مخکې جاءوا بالبينات غیر غلی وفواضح دلائل والزبور فصحائف والكتاب المنیر روشان کتاب باندې په دې آیات کې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام او د حق داعی له تسلی ده چې کستا څخه کافران د داسې شي مطالبه کوي چې هغه بې ځایه مطالبه ده او په حقیقت کې دا مطالبه دي د نور انبیاء څخه کړي وي او هغه په دې راتګ هم کړي او د ایمان نور راوړي. نو کته هم په دغه معجزه او د دې په مطالبه باندې راتګ وکړي او ترای هم وړي دا هغه باوجود د ایمان نه راوړي. نو کته ورته دا نه وړل نو دی بستا تکذیب کوي العیاذ بالله تابد واغجن غني. نو په دې باندې غم مکو بلکې ستانه مخ کې هم د ډیرو رسولانو تکذیب شوی. نو کستا تکذیب کیږي دا څه د تعجب وړ خبره نه ځکه د کافرانو خو عادت دا غدي چې د حق بدی او د حق سپکاوی وکړي. فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك فإن كذبوك کدوستا تکذیب کوي اول عیاذ بالله تا درواغ جنګنی نو تغمر باندې مکوا ځکه چې فقد كذب رسل من قبلك یقینا تکذیب کړل سوی دی درواغ جنګنل سوی دی او رسول ډیر رسولان من قبلك استانه مخکی رسول څخه ډیر رسولان مراد دي او یادا چې ډیر اولو العزم انبیاء یعنی د ډیر لوی معجزات او خاوندان من قبلک استانه مخکی جاءوا بالبينات اغیر اتهم کړیو بالبينات فواضح دلائل والزبور په کوشنی صحائف والكتاب المنیر او پروشان کتاب باندې اغوی دا هر څه راوړي و دوی تکذیب کاو مستام دی تکذیب کی دا د غم خبره نه. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته پدې کې تسلی مطلب دا چې دا د چا تکذیب کول حق بدنامول دا د کافرانو عادت دی. د دې مزاج او طبیعت دا دی چې اسلام او مسلمانان به بدنامي. نو دا چې د دې عادت دی تغم ولې ور باندې کې دی چا چې بدکار عادت وي نو بیا د هغه په بدکار باندې څوک ډیر غم نه کوي. د کافر خو عادت دا دی چې د حق مقابله وکړي او حق به بدنامي. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. كل نفس ذائقة الموت هر نفس ذائقة الموت چکم کی د مرګ دی. وانما توفون اجورکم یوم القیامه او یقینا فور بدر کول کی تاسو لره تاسو مزدوری یوم القیامت د قیامت ورځ باندې. فمن زحزح عن النار وادخل الجنه فقد فاز. فمن هغه څوک زحزح عن النار چې د اور څخه وېستل سو وادخل الجنه جنت داخل کړسو فقد فاز نو یقینا کامیاب سو. ومل حیات الدنیا او ندی د دنیا ژوند الا متاع الغرور مگر د دوکې سامان. کل نفس ذائقه الموت پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته هغه تسلی جاری ده او دا هر مؤمن ته د دې شي تسلی ده چې د ټولو نه بنیادی شی هغه د آخرت فکر. د آخرت فکر دا انسان د ټولو غمونو څخه خلاصي. د ټولو غمو علاج دا فکر آخرت او د ټولو شبهو جواب دا فکر آخرت.
کله سړی سره د آخرت فکر پیدا شي ټول شبهات د لمنځ او د ټول غمونو علاج کیږي. ځکه قانون دا دی چې قبل فرض یو مؤمن مسلمان په دې پریشان وي چې په دنیا کې دا کافران کله کله زیاته ترقی وکړي او د اطمینان او سکون ژوند کې مالدار وي، اطمینان یې ډیر وي، او د دې برعکس مسلمانان به په مصائب کې پریشانی کې واقع وي، مشکلات کې او مالی حالت یې بد خوندور نه. نو په دې خبره باندې وای زیات تعجب کول پکار نه دي. ځکه ډیر تعجب ور باندې کول پکار نه دي چې دا دنیا دا د یو څو ورځې عزت او د یو څو ورځې پریشانی دا د سي دوامدار پریشانی نه ده او نه داسې دوامدار عزت او دوامدار حالت. نو که کافران په دنیا کې په ترقی کې او دنیوي حالت ته برابر وي، د سکون په حالت کې وي او مسلمانان په غم کې وي، نو دا ځکه ډېر د پریشانی خبره نه ده چې دا دنیا به تیر شي او د آخرت ژوندۍ به راځي او د آخرت د ژوند عذابونه هغه هم شدید دي او هم مدید دي. مطلب دا چې د آخرت عذاب هم شدید دي او هم دوامدار، او د آخرت نعمتونه هغه هم ډیر دي او هم مدید دي، دوامدار دي او نه ختمېدونکي دي او ډیر هم. او په دنیا کې د هیڅ یو دین د هیڅ یو عقل خاوین د دې څخه نه دی منکر چې دنیا څخه به انسان ځین خامخا به د دنیا څخه ځي. لکه څوک آخرت ته عقیده لري کې نه لري، په دې یقین دی چې د دنیا څخه تګ به وي. نو چې کله د هر عاقل او هر فلسفي او د هر دین د پیرو دا عقیده ده چې د دنیا څخه مخاط للستا، نو بیا دومره ډیر غم کول په دنیا کې چې زما ولې حالت نه دی برابر، ولې مې مال نه دی ډیر سوی، ولې د سکون ژوند نه دی حاصل، دا بے ځایه تمنا او بے ځایه غم کول. نو کله سړی سره د آخرت فکر پیدا شي، بیا به دای څنګه د دنیا د خواهشاتو زیات طلبدار شي، بیا به څنګه د کافرانو په حالت باندې ډیر زیات تعجب وکړي او څنګه به د هغو د ظاهري دنیوي حالت څخه متاثر شي. ښکاره خبره ده چې نور څه متاثر کی. شیخ سعدی رحمه الله د دنیا د حالت یو شعر وای دوران بقا چون بعد صحرا بگذشت، تلخی و خوشی و زشت و زیبا بگذشت. وای دا د دنیا دوران وای دا لکه د صحرا بعد تیر، ترخوالی، خوږوالی او تکالیف او مشکلات، شائست او بدرنګي دام تیر شو. نو دا په هر چا باندې تیریږي. نو الله عزوجل پر روان آیات کې مؤمنانو ته د دې شي تسلی ورکړي چې تاسو د خپل آخرت لپاره فکر وکړئ. دنیا د دې ځای نه دی چې سړی پکې ډیر فکر من شي، ځکه چې هر سړی د دې دنیا څخه ځي. کل نفس ذائقة الموت، تو تاسو پدې کې فکر من شي چې هر نفس تاسو څخه ذائقة الموت د مرګ څخه کوي دی. او بیا چې کله مرګ واقع شي د آخرت منظر به مخترازي، د آخرت د منظر سلسله نو ده چې وانما توفون اجورکم یوم القیامه، نو یقینا پر بدر کول کیږي تاسو لره اجورکم تاسو مزدوری یوم القیامت د قیامت په ورځ باندې، د قیامت په ورځ تاسو مزدوری پر درکول کیږي. د بدی بدله په بدی باندې وي او د نیکی بدله په نیکی او اجر باندې وي. نو کشیری په دنیا کې پر کافرانو باندې الله تعالی کومه سزا واقع نکړي او کافرانو ته د دوی د ظلم اواجه سزا ور نکړي، اول خو یې ورکړي کبل فرض دا چې الله تعالی دوی ته سزا ور نکړي او دوی د دنیا څخه په دغه حالت کې ولاړ شي، د آخرت تکالیف نه جنې ختمي، د آخرت تکالیف او مشکلات کور تستا. نو بیا دومره زیات غم کول پر څه باندې دي او نه دا دنیا د غم او د خوشي موقع ده. دلته باید نه ډیره خوشي سړی وي کی او نه ډیر غم باید سړی. فمن زحزح عن النار وادخل الجنه فقد فاز. ودا په آخرت کې چې تاسو مزدوري پورا درکول کیږي. تفصیل دادی فمن زحزح نو څوک چې راويستل سو عن النار د اورڅ
وادخل الجنه او جنت داخل سو فقد فاز یقینا دا کامیاب سو یعنی اصلی کامیابی بس دا چې د جهنم د اور خلاص وي جنت ته داخل سوی بس کامیاب. نو هغه څوک بیا ناکام دي چې د جنت څخه منع کړ سو او جهنم ته داخل سو نو یقینا دا کس بیا ناکام. نو اصل کامیابی دا ده مؤمن باید د دې شي په فکر کې. عبد الله ابن عمر رضی الله عنه وای زدل سملګرو سره یو ځای نبی علیه الصلاۃ والسلام ترا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام یو مجلس کې ناز وای بیا یو انصاری صحابي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته پوښتنه وکړه او عجیب شو سوال ورڅکړي. نو هغه کس ولاړ شو په دې مجلس کې فقال وی یا رسول الله اذا الله رسول من احزم الناس واقيس الناس په دې خلکو کې تر ټولو د عقل خاوند او په دې خلکو کې تر ټولو محتاط انسان څوک دی؟ من احزم الناس احزم ډیر عاقل ته محتاط هوښیار سړی څوک دی؟ دا عجیب سوال موږ خو د ستیور توایش کاروبار ډیر برابر کړی دنیا کی سیاست کی ډیر مختی دې ته ډیر هوښیار و. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمای اکثرهم استعدادا لما بعد الموت چې د مرګ وروسته کوم ژوند را روان دي چې داغه د لپاره ډیره تیاری کوي دا هوښیار. واکثرهم ذکرا للموت او د مرګ ډیر یادونکي چې څومره ډیر مرګ یادي دا هوښیار. بیا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمای اولئک هم الاکیاس ذهبوا بالشرف الدنيا وكرامه الاخره. دا خلک چې د آخرت لپاره مهنت کوي او مرګ هر ګړی یاد وي دا خلک هوښیاران دي. د خلکو د دنیا شرافت او د آخرت عزت دواړه حاصل. بیا وی پیغمبر علیه السلام فرمایل چې اوس د استعمال میدان دی دا دنیا کې تاسو اوسېږي څوک حساب د سره نه کوي او سبب د حساب په میدان کې اس التب بعمل مقبول دی یعنی عمل التف در نخوري. نو کستاسو څه کېدلای شي خپل ځانونه د آخرت ځامن جوړ کړي د دنیا ځامن ما جوړ شي. بیا یو خپل مبارک لاس پر دې 60 باندې کښې شو دی او د بل لاس صدا سي ور دنیا او یې فرمایل د انسان پر بدن باندې د هغه مرګ تر د ازای پر راغلی او د امیدونو دومره وحدت لري یعنی مرګ د انسان پر سر ناس دی او د امیدونو ډیر زیات لري. د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په دې حدیث کې په دنیا کې تر ټولو هوښیار انسان هغه څوک شودل سوی دی چې د خپل آخرت لپاره فکر کوي. نو د آخرت لپاره فکر کول د هوښیارانو خلکو کار. د خدای او د خدای د رسول د تعریف مطابق دا څومره خلک چې نن په دا کفري سیاستونو کې ورګډ دي دا یو لا هوښیار دا ټول انتهایی ډیر بی عقلان د څو معمولی ورځو د عزت او شوکت د پاره د آخرت دایمي راحت د لاس وکړي. دې بالکل داسې مثال دی لکه سړی چې کوچنی خطا باسي یو معمولی شی ورکه اعلی شی دی نیوه. دغه چې کافرانو دغه خلق غولولي او دوکه کړي خدای هم په خپل ژبه باندې نور دوکه کوي او د آخرت سره راګرځي. نو الله تعالی فرمایي چې اصل کامیابی هغه ده چې د جهنم د اور اخلاص به جنت ته داخل شي. ومن زحزح عن النار وادخل الجنه لكم سوق شي د جهنم د اور راويستل سو وادخل الجنه او جنت ته داخل کړل سو فقد فاز نو یقینا دا کامیاب سو. ومل حیات الدنیا او ندی د دنیا ژوند الا متاع الغرور مگر د دوکې سامان. دا د دنیا ژوند دا د دوکې سامان. لکه یو ګراک شراسي د یو شی ظاهري آب او تاب زینت ته وګوري نو په هغه کې پساو سراینس لیکن کله چې کوړته یوس هغه 2 نمبر شی ور کړی نو په دې باندې سخت پریشان نو دوباره یې دکاندارم د جن قبلي او ایتاخس په دې کتلی نو په دې افسوس کې خدا افسوس د تفدر نخري وړي پیسې جنتلې او دغه د دوکې سامان یې خسته. نو عین د دنیا مثال داسې یو سړی د دنیا د څو ورځې ژوندانه ظاهري ترقی ته ظاهري مال او دولت ته او دا حکمرانی ته چې پر څو کسانو دی امر چلیږي دې ته وګوري
نو د دې دنیا د زینت چمک دمک په واجب باندې د آخرت ثواب او بیا الله تعالی د دې دنیا څخه آخرت ته په دابدو حالات کې دنیا هم پاتوي منګلم پاتوي نظام هم پاتوي امر حکمرانی هم پاتوي او الله عزوجل ته یواز ورکړي. څومره خطرناک خبره انسان ته عقل پکار د خدای د ورکړي نعمت چې عقل الله تعالی دی انسان ته ورکړي د انسان ته پر تمام کائنات شرف د عقل په وجه حاصل چې عقل انسان باید پکار باندې واچي. الله وايي ته د دنیا ژوند نه دی مگر د دوکې سامان فقط یو څو ورځې ژوندۍ د بستی څومره ډیر انسانان تللي څومره برابر یو عرب عالم دی هغه وايي زه د دې متاع په کلمه چې ګرځي چې دا متاع په حقیقت کې څه ته وایي چې الله تعالی فرمایي چې ومل حیات الدنیا ندی د دنیا ژوند الا متاع الغرور مگر د دوکې متاع عزت دې اصلي معنا په ګرځیدل نو په دې صحراو کې په دغه اصلي عربو کې ګرځیدل چې د دې اصل استعمال په کم ځای کې راځي. نو بیا یو صحرا ته تللی و یو صحرایي ښځه ده شنې انجلي ده نو دا لوښي د چینې په غاړه باندې پرېږدي نو دغه ټکر چې دغه غوړ لوښي په پرېولل شي دغه ټکر ته متاع وایي. نو زه دلته انتظار وم یو سپی راغلی دا غوړ ټکر یې وځغلا د انجلي وځغستل او مور ته وویل چې جاء الكلب واخذ المتاع وایي زه پوه شوم چې متاع اصلي استعمال ده دغه غوړ ټکر ته ویل کېږي چې لوښ په باقي نو دا ټوله دنیا د آخرت په مقابله کې د حیثیت نو دا څومره لوبې عقلي ده څومره لوی جهالت او حماقت دی چې آخرت دا دومره لوی زندگی انسان پر دغه شی باندې پریږدي څومره خطرناک خبر. حدیث کې راځي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء. کله خدای عز وجل په دربار کې دنیا د غماش د وزر قدر درلودلای کافر ته به یو غړپ وبم نه وایو. بیا یو حدیث کې راځي امام مسلم رحمه الله را نقل کړي صحابه کرام د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سره ملګری یو ځای سیرلې مړو د ډیر وخت د تیرېدو په وجه پړسېدري و د پښې داس اوایي جګي ولاړې پیغمبر علیه السلام ولدر دا غوږ داسې ونیو ولداز ما څوک په یو درهم رانیس صحابه کرام ورته له الله پیغمبر دا څوک څه کی دا مړ دی غوځولې فالله دې مې والقسم وی چې دنیا خدای ته در دې خوار فالله دې مې قسم وی چې دنیا خدای ته در دې خوار او بیا دومره پر دنیا عاشق کېدل چې د سهار تر ماښام او بیا داسې چې د خدای د دین مقابله هم سره کوي نو دا ډېر خطرناکه مسله الله دې موږ آخرت ته متوجه کړي. الله فرمایي ومل حیات الدنیا الا متاع الغرور ندی دا د دنیا ژوند الا متاع الغرور مگر د دوکې سامان. لتبلون فی اموالکم وانفسکم ولتسمعن من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين اشركوا اذى كثيرا وان تصبروا وتتقوا فان ذلك من عزم الامور. لتبلون خامخابتاسو امتحان کړل کېږي فی اموالکم استاسو په مالونو کې وانفسکم استاسو په ځانونو کې ولتسمعن من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم او خامخابتاسو اوري من الذين دعوا کسانو څخه اوتوا الكتاب چاوی لره کتاب ورکړل سوی دی من قبلكم استاسو نمخ کې ومن الذين او دعوا کسانو څخه اشرکو چاوی شرک کړی دی اذن کثیرا ډیری د دل ازاری خبري وان تصبروا کثیر تاسو صبر وکي وتتقوا او تقوا اختیار کړئ فان ذلك من عزم الامور نو یقینا دغه من عزم الامور د همت د کارو څخه دی. په دې آیات کې الله عزوجل مؤمنانو ته تسلی ورکړي او مؤمنانو ته د کافرانو طبيعت او مزاج ورشي چې در قیامت تر ورځې پورې د کافرانو دغه طبيعت دغه مزاج دی. تاسو د کافرانو په مزاج باندې خبر شئ. د دې آیات شان نزول کې را نقل کړی دي
چې کله دا آیاتونه نازل سول چې و من یقرض الله څوک الله ته قرض ورکړي نو یو يهودي هغه دا خبره وکړه چې الله تعالی فقیر دی العیاذ بالله او مل اغنیاء. ابو بکر رضی الله عنه د مجلس کې وو، هغه دا يهودي په چپلا خبرني اول نو هغه يهودي رالی پیغمبر علیه السلام ته شکایت وکړي او دا هغه وخت و چې صحابه کرامو ته د دې امر او تاسو د چا مقابله مکوئ. نو پیغمبر علیه السلام ته شکایت وکړي او دا آیاتونه مسلمانانو ته د تسلی د پاره نازل شو چې کدا خبرې مواورې دي په دې باندې تاسو صبر کوئ. دا خو د کافرانو مزاج او طبيعت دی، د يهودانو دا طبيعت دی چې هغه و خامخا داس خبرې کوي. لکه یو سړی د کافرانو سره په تعجب کې چې دا خبره ونی هغه نه دی پوسوي بیچاره په دین نه دی پو. يهودان او د يهودو مزدوران او مشرکان د دې طبيعت دا دی چې د خدای د دین د بدنامولو کوشش وکړي. دا دومره اسباب چې دی په نړۍ کې په کار اچولي دي د څزما واستاګټ په نظر کې ده یا د مسلمانانو خیر خواهی په نظر کې ده، دا خپل ګټي په نظر کې دي چې اسلام بدنام کی، مسلمانان بدنام کی او خپل ظلمونه او خیانتونه وحشت او بربریت دا پټ کی. د دې د پاره د اسباب جوړ کړي او عوامي ذهن یې ګر خپل طرف ته متوجه کړي. مسلمانان په یو نامه او بل نامه باندې بدنامي. نو الله تعالی فرمایي دغه حالت به در قیامت پورې جاری وي. تاسو په دې باندې پریشان کېږئ ما چې دا کافرانو ولې دا خبرې کوي. خپل کار کوي، د کافرانو مقابله کوي، تقوا کوي او پر مصائب باندې صبر کوي. د چا خبرو ته وګورئ نه کار وکړي. الله فرمایي لتبلون فی اموالکم اما خابتا سو ازمویل کېږي فی اموالکم استاسو په مالونو کې. مطلب دا چې د مالو نقصان برازي او انفسکم استاسو په ځانونو کې د ځانو نقصان برازي. یو واری خو بدا امتحان در باندې راځي داغه صفاته کېږي نه. ولا تسمعن من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم او خما خابتا سو اوري من الذين دعوا کسانو څخه اوتوا الكتاب چاوي ته کتاب ورکړل سوی دی من قبلكم استاسو نمخي دغه يهود او نصارا او ثبتاسو اوري ومن الذين دعوا کسانو څخه اشركوا چاوي مشرکان دي داوی څخه هم اوري اذن کثیره ډيري د zarar خبري ډيري د خبري بجني اوري چې تاسو ته به تاوان رسي. تاسو دین به مخدش کی، پر دین به اعتراضات کی، پر علماء به اعتراضات کی، حق جماعتونه به بدګنی، څوک به د ترهګر په نامه باندې نوموي، څوک به بیا په بل نامه باندې نوموي، څوک به بیا د دهشتګر په نامه نوموي، څوک به بیا د قدامت پسند په نامه باندې نوموي، څوک به افراطی بولی او چاته بیا تندلاری وای، چاته به بیا بل نمور کی، بیا به بل نمور کی. دا د دې کار دی. تاسو د دې د خبرو څخه مدو کوي بلکې خپل کار کوي. نو الله تعالی فرمایي و ان تصبروا کتاسو صبر وکي، یعنی په دغه سي مواقعو کې مصبر وکي. مطلب دا چې د کافرانو د خبرو څخه په دوکه کې ونلوي داس خپل پر کار باندې مدوام وکي، جهادي خدمت مجاري وساتي، د کفار مقابله ته نور ځان سي چمتو کوي. وتتقوا او تقوا مو اختیار کړل د هغه ټول کارونو څخه مزان وساتي چې د شریعت خلاف دي. نو دا ستاسو د پاره خیر کا جواب محذوف دی. تفسیر ابي سعود لیکلی دی چې فإن ذلك خير لكم دا ستاسو د پاره خیر، دا ستاسو د پاره بهترین کار. فإن ذلك من عزم الامور زکه دا تقوا دا صبر کول دا د همت د کارو څخه، یعنی دا د همت والا او خلقو کار دی. کوم خلق چې همت لري دا د اغوی کار. په دې آیات کې دا خبره راغله چې تاسو د کافرانو د خبرو څخه مدو کوي، بلکې کدا غوي څخه داسې خبري واوري نو تاسو په دې باندې صبر کوئ او خپل خدمت تم لاته. علماء د دې څخه دا مسله را استلې ده چې دا همیشه د فاره به دا قاعده او دا قانون جاری وي تر قیامت پورې چې د حق په مقابله کې به یو ډله د باطل راځي او یو ډله به د حق مقابله کوي او د حق د بدنامولو او د اهل حق د بدنامولو د پاره به دوی هر قسم کوشش کوي. خدای دغه بدنامون کې ډېر علاج هغه په صبر او تقوا باندې، په بل هیڅ علاج نه کیږي.
صبر پر خپل کار به صبر کې، یعنی خپل کار به پرېږدي. د صبر دا معنا چې پر خپل کار باندې صابر اوسې، نه مضبوط او تقوا اختیار او د خدای د نافرمانی د الله د پیغمبر د مخالفت نه ځان سات. ځکه دا ضروری دی. علی رضی الله عنه څخه یو شعر را نقل شوی دی، دی وای امر علی اللئیم یسبنی، زفر یو لئیم سړی باندې پر یو لعنتی سړی سره تیر سولم، یسبنی هغه ما تک شنزل کول. فمزیت وقلت سمه لا یعنی، وای زه جنې ولاړم بیا مې د ځان سره ویل چې دا ما ته تاوان نه رسي، خپل کار وکړه. مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمت الله علیه د دارالعلوم دیوبند د ډیرو لویو بزرګانو څخه دی، شیخ الهند رحمه الله، هغه ته یو چا د کافر خطاب کړیو، فتوا یې صادره کړې و د اهل بدعت چې دا کافر. نو د یو شعر ورته ویلی دی، مرا کافر اگر گفتی غمی نیست، مرا کافر اگر گفتی غمی نیست، چراغ کذب را نبوت فرور. وای ما ته کدی کافر ویلی دی، په دې باندې هیڅ غم نشته، ځکه د درواغو چراغ هیڅ کله نه لګي. مسلمانت بخوانم در جوابش، دروغ را سزا باشد دروغ. وای د دې په جواب کې مسلمان درته وایم، ځکه د درواغو سزا درواغ دی. مطلب دا چې تا ما ته په درواغو باندې دا خبره وکړه چې ته کافر یې، نو زه به تا ته په درواغو دا خبره کوم چې ته بیا مسلمان نه. نو بیا وروسته چې کله دا د یو شاګرد دا شعر جوړ کړي، نو بیا دې ته چې دا شعر هغه راوړي، هغه ورته نه دا خطا بیا همدغه خبره کړې ده لکه هغه چې کړي. نو بیا ورته ویل چې مسلمانت بخوانم در جوابش، اگر تو مسلمان باشی فبها، مسلمان زه درته وایم په جواب کې، که مسلمان یې خو ډېره ښه خبره، و الا دروغ را سزا باشد دروغ، که مسلمان نه یې نو بیا د درواغو سزا درواغ. نو دا یې نه دي ورته ویل چې بس ته کافر یې العیاذ. نو دا اصل بنیادی شی دی، د اهل حق لپاره دا خبره ډیره ضروري. وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لِتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ كَلَ وَأَخْذَ الله عز وجل میثاق پورا په وعده الذين دا کسان سقوتل کتاب چاغوی ته کتاب ورکړل شوی، لتبیننه چخما خاب غوی بیانوي دا کتاب للناس خلق لره، ولا تکتمونه او نبه پټوي، فنبذوه ناغوی وغرزاوا دا حکم وراء ظهورهم د خپل شاو شاته، واشتروا به او وايقستل دې په بدل کې ثمنن قلیلا لږ سامان، فبئس ما یشترون ډیر بد دی هغه څه یشترون چې دوی اخلي. دا د یهودانو یو بل خبیث صفت او قباحت بیانې، او دا د دې لپاره بیانې چې اسلامی امت او د اسلامی امت علما د دې شي څخه ځان وساتي. وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ چې کله واغستې الله عز وجل میثاق پوخ عهد او پوره وعده، په مخکنی کتابو کې الله تعالی پوره په وعده واغستل، الذين دا کسان سوتل الكتاب چاغوی ته کتاب ورکړل شوی وو، یعنی الله تعالی غوی ته حکم کړی وو او هغه قبول کړی هم، وعده یدا جن اخستی ول لتبیننه چې خامخابه تاسو بیانوي دغه ټول مضامین للناس خلق لره، ولا تکتمونه او تاسو به نه پټوي دغه مضامین، یعنی یو حکم به هم دغه مضامین څخه د کوم دنیوي غرض په واجبانی نه پټوي، نو دې د دې پر ځای چې دا حکم یې منلی وای بلکې فنبذوه وراء ظهورهم، بلکې دوی وګرځوي د الله تعالی کتاب یا د الله تعالی دغه حکم وراء ظهورهم د خپل شاو شاته، یعنی وی غرزوي شاته وګرځوي، مطلب دا عمل ور باندې ونه، واشتروا او وايقسل به دغه کتاب په مقابله کې ثمنن قليلا د دنیا لږ سامان، یعنی د دنیا سامان یې واغستی. الله فرمایي فبئس ما یشترون ډیر بد دی ما هغه یشترون چې دوی اخلي، ځکه په مقابله کې به الله د دوزخ عذاب ورکوي. دا د يهودانو بل صفت چې دوی ته دا ویل شوی و په تورات او انجیل کې چې تاسو به د خدای دغه کتاب ټول احکامات
د خلکو په مخ کې بیانو. لیکن په داغه تورات او انجیل کې د پیغمبر علی السلام د نبوت ټولي خبرې راغلي وي، خو دوی وجه خپل يهودانو ته نه بیانو. بخاری رحمت الله علیه د عبد الله ابن عباس رضی الله عنه په حواله یو حدیث نقل کړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم د یو يهودي څخه د تورات د یو مسلې پوښتنه وکړه. پیغمبر علی السلام ته معلومه و چې دا په تورات کې ستا. نو هغه يهودي مولا دا پټ کړل. پیغمبر علی السلام په ډیر هوښیار او ډیر د اخلاقو نمونه و، نه یې ځګ نه وکي. هغه دا فکر وکي چې باقي پیغمبر علی السلام په دې پوسوي نه. نو کله چې دا يهودي خپل نور ملګرو ته ولاړی، هغه ته ویل څنګه می دوکا ورکړه، په دې باندې خوشحالي کوي. یواره خو حق حکم پټ کی او بیا یې په دغه بد عمل باندې خوشحالي کوي. الله تعالی دا آیاتونه نازل کړل او دا د دې خباثت یې بیان. نو دې آیات څخه دا مسلم علما ورایستلې چې دا الله د دین پټول دا جائز نه دي. امام بخاری رحمت الله علیه په دې ارتباط باندې څو باب په بخاری کې شي چې دا الله تعالی د دین مسائل دا پټول حرام دي د دنیوي اغراض په وجه. دا کوم خلک چې د کفري نظامونو ملګری دي ملایان او په کفري نظامونو کې د پیسو د پاره لګېدلي دي، دغه علماء سوء دا بد علما چې دا د غنیانو او د ارباب دولت پر دروازو باندې ناس دي او د حق په خلاف فتوا ورکي، دا ګرد دغه يهودو صفات پکښي کی. ځکه دوی حق د پیسو د پاره پټ کړی وي، د خپل چوکۍ او عزت د پاره حق پټ کړی وي. هیڅ د جهاد فتوا نسی ورکوي او نه د کفارو بدی ته بدی ویل شي. حضرت محمد ابن مسلمه رحمت الله علیه څخه مرقات کې یو قول را نقل کړی دی، ډیر عجیب خبره. وای هغه مچ چې یو څوک قضای حاجت وکي پر هغه قضای حاجت باندې کوم مچ کښینی، وای دغه مچ خیر دی تر هغه عالم چې د اغریاو پر دروازو ناست. دغه مچ تر هغه خیر. امام مالک رحمه الله وای نعم الغنی علی باب العالم، بهترین غنی او مالدار هغه دی چې د علماو پر دروازه. ځکه دا د غنی پر دینداری، دا هغه پر عاجزی، دا هغه پر تقوا دلالت. وبئس العالم على باب الغني، او بدترین عالم هغه دی چې د غنی پر دروازه. ځکه چې عالم د غنی پر دروازه ورسي چې نور هیڅ نه د خلکو د تهمت لاندې خراجي، دې په ارنت باندې ورسي. او بل دا طمع ورڅ پیدا کیږي، نور شان حق پټوي. کله چې څوک دغه سي اعمالو کې اخته بیا حق پټي، نو الله دا د يهودو صفات ګڼلې دي چې حق پټي او حق نه بیان. د دنیوي اغراض او مقاصد او منافع د پاره حق پټول سخت لوی جرم. البته ځینې هغه مسائل چې کچېره د عوامو تر مابین د فتنې او فساد سبب ګرځي، نو شریعت د هغه اجازه علماو ته کړې دي چې هغه مسائل بیان نشي. امام بخاری رحمه الله په دې ارتباط مستقل باب یې دی چې هغه سه مسائل چې د عوامو تر مابین د فتنې ذریعہ ګرځي او فسادات پر برپا کیږي، که یو عالم هغه مسله چاته بیان نکي او د عوامو د عقیدې پریم اړه نه لري، فقط د فضایل یو مسله بیا پروا نه لري، هغه دې نه بیان. ولدا د دنیوي اغراض د پاره نه ده، بلکې دا د اخروی اغراض د پاره ده چې فساد او فتنه ایجاد نشي. نو الله تعالی په دې آیات کې د يهودانو بد صفت بیان کړ. الله دې موږ د حالت څخه وساتي. صدق الله.